السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم کامرا خټک ګرانو کتونکو نو خار شوبره چوک کې موجود یو زموږ شاته و تاسو ته په نظر راځي ګڼ تعداد کې د پاکستان تحریک انصاف سرګرم کارکنان دلته را رسیدلی دي قافلې را روانې دي او ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي په ملک کې چې کوم صورتحال جوړ دی د سرټیفاید غلو یو طبقه هغه په ملک مسلط شوې ده سار عدالتونو چکرې لګوي او د خپلو کیسونو پیرویانې کوي او ماښام کې په خپلو کرسو کینی او بیا د شپې په تیاره کې په خلکو باندې کله د پټرولو ډیزلو چینو اوړو د بجلۍ هر قسمه ریټونه دا زیاتوي دغه احتجاج کې نن ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي او را روان دي موږ سره د آرمر کالونی ویلیج کونسل چیرمین نور اسلام صاحب موجود دی وحید الرحمن خټک صاحب د پلوسۍ نه رسېدلی خبره به کوو په نمبر څه به وایي جي دا نن احتجاج باره کې او دا ګرانۍ دا کومه سلسله چې شروع ده نو بس اوسه پورې خو موږ به دغه چغې والې چې یاره دا یو بین الاقوامي او دغه خو دومره هم نو چې زموږ وخت حکومت کله نه تللی نو د هغې نه پس چې دا کم حالات جوړ شوي نو اوس دې کې خو موږ دغه سوچ کوو چې دا غریب سړی به څه کوي یاره د غریبو خلکو به سال وي ځکه چې نن سبا پټرول دغه شانتې آیل دغه شانتې غوړي دغه شانتې چینی اوړه لکه هغه خلکو نه هغه څیزونو نه خلک محرومه شو چې کم زموږ د روزمره ضرورت دی په هغې موږ جمدي پاتې کېږو نو که دا حالات دي نو څه ووایم چې یاره دې کې به انشاءالله دا ټول خلک به راوځي او دا خو اوس موږ زه یو پارټۍ په دغه شانته به انشاءالله د کورونو د خلک او ښځې هم راوځي چې یاره دغه خپل ژوند وکړي مهرباني ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دلته به مونږ نورو مشرانو سره هم خبرې کوو دا به کټ کوو بیا به یې دوباره